بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن موجود یم په موقع باندې نصرت شالخیلو تویی پاشه دا میش ملګره دا شانزیب بای نمیشي او بازور شه دیکونی د خپل کاروبار کوي او میش کله کله ویریا شي سټاپیا پکای کله کله چای ازنه شي ګاپ شاپیا لګای او نن دا ورس دو دغه په د باندې داسې روغلیدو لکه یو غار چې په ساړي باندې راپرېوځي. زه چې دغه ځای ته ارتلی یا مو ته دغه معلومات نه وي چې دغه د سره داسې کیس شوه ده. مو ته بس خالي خبر ورسېده چې داسې په شالخیله شی یو خندق پرېوته ده او درې ماشومان ویړ کې پشی هغه الله خپل کړي دي. نو دغه ځای ته چې روغلم بیا هغې نه بعد مو ته پته ولګېده چې دا د الوتي نه دي. به هر حال الله پاک چې کیمه خواشی هغه بلا کېږي نه او الله پاک چې کیمه خواشی د میږي ایمان یا دغه ده چې پاشه خیر یاوي دوک او درد او تکلیف وقتی طور باندې وي ول نه هغه لشک یا نه ډېر درد یوي ډېر تکلیف یوي خو میږي ایمان دغه ده او بیا بیا مې دغه ایمان ده چې الله پاک چې سیا کوي هغه به خیر نه کوي او هغه خامخه د انسان د مستقبل د پوره خیر پشه پرېت وي. به هر حال دای چونکه والد ده دغه دوی کسان د بچیونه دي او یو وررادو د هغه پلور بار ده په موقع د سره دوه ټکی وکای چې دای سمره را سره دای شي مش سره شنزب بای وژاګه کنه. السلام علیکم. بس شکرات بای دا حالت وشل چې ماشوم تیمو دا جامع شوی و تقریبا د ختم دا ویټ کې وروتل د کېرنه دلی پر اتر کېر مې د خپل بد لیدل بس اچانک خندق پر وغی لکه دوی بچی مو دي یوه لاتې کولی ده یوه یې څلېرې څلرنیمې کولی ده یوه وراره مې ده شپېږې کولی بس تېره یې وایي د خندق موقع باندې دی ختم وي دغه ځای که هسپتال ته نو په موقع د دوی دغه دی تقریبا ختم وي خو زه به زور شو دلیا روغله نه خو یوه په هغه شولې د هسپتال شستره یوه وایي ختم ریغه وه مو چې کیدای شي لوس یې خرابېدي ورپرې نږدل ورډلی کړه بیا نه راپته نشته چې کوم ځای ویل په روغلی خندق او څرنګه یې په لګېدلي ورته کتای مې نشته. دغه نه علاوه نور الودي نه شته که نشته؟ انشاءالله یو بچی مې شته بل تقریبا څلېرې میاشتې